ماوردونکو او کتونکو مسلمانانو ورونو د روژې اهم مسایلو بیان زمونږ شروع چې په هغې مسلو کې یوه دا مسله چې یو انسان دی اوښکې له سترګو نه راغې او خولې ته یې لاړې نو آیا دې سره روژه ماتېږي که نه؟ مسله زده کئ. فتاوی عالمگیری په حوالې سره که چېرته اوښکې راشي او خولې ته لاړې شي، یوه قطره وي یا دوه قطرې وي او هغه د حلق نه تیرې شوې نو دې سره روژه نه ماتېږي. او که زیات وي یا د دې اوښکو چې کوم تروسکونواله دی د مالګې په شان کومه ذایقه ده هغه په خوله کې محسوس شي او تا نه تیرې شي نو داسې حالت کې هم بیا په اوښکو تیرولو سره روژه ماتېږي. استنجا په وخت غټه استنجا کوي څوک، استنجا مقام بهار ته راوتی دی او داسې حالت کې استنجا کوي نو پکار دی چې فقها فرمایي دا مقام دا استنجا چې دی دا استنجا نه پاسېدا نه مخکې وچ کړلی شي، ولو بالفرض که چېرته وچ نه کړلی شو او هلته قطره دوه پاته وي او د ده پاسېدا سره د ده په مقام د پاخانې سره هغه قطره یا دوه د ده بدن ته لاړې نو دې سره روژه ماتېږي. دې له جهته فقهای کرام فرمایي کله چې سړی غټ مقام استنجا کوي، غټه استنجا کوي نو غټه استنجا په وخت کې سا نه علي، ځکه چې په دې وخت کې سا اخیستلو سره هم اوبو قطرې دننه تلو اندیشه دی. لہذا رمضان په صورت کې په میاشت رمضان کې چې روژه دی وي یا ویسې د روژه وي نو په حالت ته روژه کې استنجا کولو په وخت باندې مونږ ته پکار ده چې مونږ احتیاط وکړو، خصوصا دوه شیزونه. یا خو غټې استنجا نه بعد مونږ ته پکار دی چې مونږ د کپړې سره مقام پاخانه وچ کو، یا مونږ د په غټې استنجا مقام په وخت باندې چې کله سړی استنجا کوي بیا مسلمانو ته پکار دی چې دوی دې په داسې وخت کې بیا سا نه علي، خصوصا په زور سره دې بیا سا نه علي. الله رب کریم دې مونږ ته په دې مسایلو باندې عمل توفیق نصیب کی. وما علی الا البلاغ.